لہذا چې کوشش مې کېږي و دین ته وخت ورکړي. ټیک څه موږ دا نه وایو چې دنیا ګټه ګټئ ما بس ټول عمر دین کوو، یا دنیا هم ضرورت دی لیکن دنیا ګټه خو کم سے کم په ورځ کې ګنټه دوې درې قدر هغه ضرور و لمانځه ته ورکړه و خپل امامانو ته او په مسجد کې به قاریان یي هغه قاریانو ته ضرور یو ګنټه دوې ورکړي د لمونځ زده کړي. لمونځ پر هر چا باندې فرض دی او په قبر کې او دغه رنګه په ورځ د قیامت دا څه پوښتنه وسوله بیا ډایرکټ لمانځه پوښتنه کېږي. ولهذا یو درې څلور مسلې وې چې ډېرې پوښتنې کېږي په دې باره کې مې مجلس درته کوئ چې یوه پوښتنه د دعای قنوت په باره کې کېږي چې د چا دعای قنوت نه زده آیا د دې وتر په آخري رکعت کې چې دعای قنوت ویل کېږي بیا بله دعا کوئ سي که نه. ګوره دا یوه خبره زده کوي د وترو په آخري رکعت کې چې کله د قرات بعد الله اکبر کې نو بیا به دعای قنوت وایه. البته که د چا دعای قنوت نه زده بله دعا دې وکړي اللهم ربنا دې پکې ووایي، خو لیکن د دعای قنوت ثواب چې دی هغه تر بلې دعا زیات دی ځکه صحابه کرامو دعای قنوت پکې ویلی دی او دغه رنګه په احادیثو کې دعای قنوت چې دی هغه منقول دی. البته بله دعا کې پر ځای باندې ووایه هم صحیح دی، خو لیکن دعای قنوت ثواب چې دی هغه تر نورو دعاګانو زیات دی. لهذا که چیرې د چا اللهم انا نه زده دعای قنوت نه زده دغه شناخته اللهم ربنا د ترقین عذاب النار پرې کې وایي. که چیرې فرض که د یو چا د اللهم ربنا هم نه زده درې ور دي یا ربي یا ربي یا ربي دا پکې وایي هم به صحیح دی، خو لیکن د دعای قنوت ثواب زیات دی، بهتري د دعای قنوت زیاته ده باید دعای قنوت پکې وایي. دعای قنوت اسانه دی چې د دنیا په د دونه چارو پوهېږو باید د دعای قنوت هم زده کړو. البته خو که د چا نه وایي زده که نر یې که ښځه هغه باید اللهم ربنا پکې وایي بس دا هم کافي ده. هغه وجوب هغه په دعا باندې ادا سو. یا فرض که پر یو چا باندې ناوخته دی یو ځای روان دی په سفر کې دی نو هلته پر ده باندې ناوخته یا د بل چا ګاډۍ ده بس دی هغه جنځي هم بس په وتر کې چې کسه اللهم انا زده هم اللهم ربنا دې کې وایي هم کتاب وایي جایز دی. ولې هلته پر ده ناوخته کېږي که د دعای قنوت پکې وایي نو هلته د ده څخه موټر ځي هغه ګاډۍ ځي هغه بس ځي. نو لهذا بس اللهم ربنا دې پکې وایي هم صحیح هغه وجوب چې کوم دی هغه په ادا سو. دا د دعای قنوت مختصر مسله وه. او دغه رنګه ډېر کسان دا پوښتنه کوي چې که چیرې د چا سبحان ربي العظیم نه زده دغه الفاظ یې نه زده بیا بل شی پکې ویلی سي په رکوع کې نه سي ویلی. و که دا کتاب لیکلی دی که چیرې یو څوک په رکوع کې سبحان ربي العظیم دا سم نه سي ویلی مطلب سبحان ربي العظیم پکې وایي اکثر عوام دا رقم دی نو بیا د هغه دپاره وایي پکار دی چې د سبحان ربي العظیم پر ځګي باندې چی وایي سبحان ربي الکریم سبحان ربي الکریم دغه درې ور پکې وایي. البته ښه کار دا دی سنت طریقه دا ده چې سبحان ربي العظیم زده کړي. که چیرې سبحان ربي العظیم نه زده کېږي یا دا نه سي پکې وایي بلکې د عظیم پر ځګي باندې عظیم وایي هلته معنا یې غلطېږي د لمانځه فساد ورسره راځي. نو لهذا بیا دې داسې چم کوي چې سبحان ربي الکریم دې پکې وایي. او درېیمه پوښتنه دا کېږي چې په دې فرضو کې چې دا دوه رکاته تش دي تش دا معنی چې خالي الحمدلله تر ولا الضالین امین تر دا ذکر پکې ویل کېږي د تش رکاتونه وایي. هغه لکه د ماپښین په فرضو کې اخري دوه رکاته د مازدیګر په فرضو کې دوه رکاته اخري او د ماښام یو رکات اخري او د ماخستن په فرضو کې هغه اخري دوه رکاته دا تش دا خالي تر ولا الضالین امین پر ویل کېږي. سورت نه پکې ویل کېږي دې ته تش وایي او چې سورت پکې ویل کېږي هغه ته ډک رکاتونه وایي. نور ټول رکعتونه ډک دي که سنت دي که فرض دي که واجب دي که نفل دي نو دغه ټول چې ډک دي خالد دغه فرضو د دوه رکعتو ما سوا یا د ماښام د اخري یو رکعت ما سوا دغه تش دي نور ټول رکعتونه ډک دي او په هغه کې سورت ویل واجب دي. لہذا کچیر د چا څخه سورت په هغه کې پاتې سولو نو پرغه باندې سجده سوا لازم سجده سوا وکړي. او کچیر یو چا تش رکعتونه ډک ویل نو بیا پرده باندې سجده سوا یا شی ستا کنه یا پرده باندې بیا شی نست که چیرې دغه تش رکعتونه ډک ویل سورت پکې ویل شی نسته باندې نه سجده سوا ستا نه لمونځ فاسد دی نه لمونځ خراب دی نه لمونځ باطل دی بس لمونځ صحیح دی. او که چیرې ډک رکعت خالی ویل بیا سجده سوا پر لازمه ده چې سجده سوا به بیا کوي په لمانځه په پای کې نه وکړه د لمونځ به بیرته بیا راګرځي. او بله پوښتنه دغه ډېره کېږي چې یو څوک مسجد ته راسي د ماښام لمانځه ته او امام د ده څخه دوه رکعته تېر کړي یو رکعت اخري رکعت امام سره ونیسي نو بیا چې کله دی ولاړ سي دا یو رکعت چې وکړي آیا دی به پر اتحیات باندې کښېني که به نه کښېني. په دې کې دوې خبرې دي. که چیرې دی کښېني پر دا اول رکعت باندې اتحیات تر ورسولو پرې ووایي
هم صحیح دی افضله طریقه دا ده چې کښېني او که چیرې نه کښېني ډایرکټ ولاړ سي مطلب په دا رکعت کې ولاړ سي اول رکعت کې بیا کښېني بیا به سلام ګرځوي که ولاړ سي پر ده باندې سجده سهو نشته او لمونځ خراب نه دی فاسد نه دی البته افضل ترین طریقه دا ده چې دا کم رکعت دی وکړي د امام د سلام ما بعد پر دې اول رکعت باندې به کښېني اتحیات به تر ورسولو پورې وایي او بیا به ولاړېږي اول رکعت به کوي بیا به سلام ګرځوي خو که چیرې یو څوک نه کښېنسته یا یې فکر نه و یا قصدن ولاړ سولو خو صرف افضلیت یې پرېښوی کنې ورنه لمونځ یې صحیح دی نه سجده سهو غواړي او نه شی غواړي هسې خو په لمانځه کې بیخي ډېرې مسلې دي چې په ګنټو نه په ورځو باندې نه خلاصېږي خو دا مې یو چند مسلې و تاسو ته عرض کړلې لہذا باید په دین کې ډېرې خوارۍ وکړو دنیا ته چې مې څومره ټیم ورکړی دی د دنیا 25مه حصه چې موږ دین ته ورکړو هم انشاءالله تعالی د موږ سره به بیا څوک په دین کې خبره نه وکړي خو بس الله تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي وما علینا الا البلاغ المبین